مکوئ د خدای سره مقابله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به. درې ځله مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې څوک د هلکانو کار کوي په دې دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي. درې ځله وایي. هسې تاسو نه تپوس کوم چې د پیغمبر دعا خدای رد کوي؟ درې ځله خیره کوي. والله خو ابو جهل تم کتلی ما خیره کې راولي. او رسول الله مبارک فرمای اقتلوا الفاعل والمفعول به، چې څوک دا کار کوي مړی کوي، دا مړه کوي. او زمونږ درې امامان، امام احمد ابن حنبل، امام شافعي او امام مالک څه وایي؟ وایي د دې سزا قتل دی، دا مړه کوي. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ټکی وایي، هغه وایي چې په لومبي ځل دې ګیر کا نو بادشاه دې ولا سزا ورکړي، د هغه خو ښه ده چې کومه سزا ورکوي. او چې په دویم ځل دې ګیر که توبه دې وباسي جیل کې دې واچي، او چې په دویم ځل دې ګیر که نو بیا دې مړ کړي. څنګه دې مړ کړي؟ اوهو غار ته وخېږه او داغې نه یې راوغړوه، یو دیوال لاندې که او دیوال پرې راوغورځوه. او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې څوک په دې ګناه کې مبتلي او دا ګناه کوي، وی په قبر کې به د شکل د ابلیس شیطان په شکل به قبر کې پروت. اوهو څومره خطرناک، د زنا نه خطرناکه ګناه. اگر چې زمونږ امام ابو یوسف امام محمد صاحب وایي که چرته نا واده کړی نو اتیا سل دورې والا ورکړه، او که واده کړی نو رجم یې که سنګساري. لیکن حضرت علی فرمای وی په قبر کې به د شکل د شیطانی. او عبدالله ابن عباس فرمای وی په قبر کې به د شکل د خنزیری. د چا به شکل علما وی د شیطان په شانتي، شیطان څخه شکلی، او د چا شکل به د خنزیر په شانتي په قبر کې وي. ته پر خپل شکل د خدای ظالمه، د خدای دشمني کې، د خدای خلاف کې، ته د خدای نه نه یېرېږي. ډېر هلکان خدای رونیول او بیا پې کینسر ولګېږي او بله بیماري پې ولګېږي او وجود یې ودوړېږي، د مخ ته بیا ګورو، لاسونو ته بیا دا په دې ګناهونو کې مبتلا وي. بچو ته هم دې کشران ته بچې دا ښکلی شکل چا درکړی دی؟ الله درکړی. دا ښکلې سترګې الله درکړی دي، دا ښکلې شونډې الله درکړی دي، دا خشته مخ الله درکړی دی، دا ښکلې سرمن الله درکړې ده. د خدای نه ویریږئ، د خدای په دشمنۍ کې مې استعمالوئ. مه کوئ داسې بیماري به در باندې راولي چې په کټ کې به پروت دی او دا وجود به دې ودوړېږي.